هغه مو پېژندلو دي هغه ټول خلک هغه مو نه دي. اسلامي طریقې ته سلام علیکم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زموږ یو پښتون شاعر دی او دا زموږ ډېر د پښتنو نمایندګي کوي. هغه یایي چې ولې مې د یو بل نه نفرت دی پښتنو، ولې مې د یو بل نه نفرت دی پښتنو، نو یو شي یو کېدو ته ضرورت دی پښتنو. ولې مې د یو بل سره نه لګي په خپلو کې، ولې مې د یو بل سره نه لګي په خپلو کې، ټول ویشل ویشل یو ځان ځله په ډلو کې، خپل ورورولي مې تس نس کړي دي په کلو کې، لس کسه پوره اتفاق نه لرو په سلو کې، خدا مو ډېر خراب عادت دی پښتنو، نو یو شي یو کېدو ته ضرورت دی پښتنو. شاعر یایي مو دوباره پښتنو دوباره چې تاسو بس په یو بې اتفاقۍ اتفاق کړی دی، تاسو بس په یو بې اتفاقۍ اتفاق کړی دی، ځان ځله یو خوښ یو د یو بل نه مو زړه ستړی دی، ځکه خو مدام زموږ مرې او د بل پړی دی، پروت مو په اوږو هسې پردی مړی دی، نو دا خو ناپوهي ده جهالت دی پښتنو، نو یو شي یو کېدو ته ضرورت دی پښتنو. تاسو چې هر دور کې هر چای غولولي، څومره صداګانو ټولو خلک یو پېژندلي، خپلو کې اغیارو په یو بل یو اچولي، یا بدبخته قومه یا بدبخته قومه یا بدبخته قومه یا بدبخته قومه، دا د چا ازار وهلي وو، نو دا چې تار په تار مې جمعیت دی پښتنو، نو یو شي یو کېدو ته ضرورت دی پښتنو. زما مشرانو، زما علماء کرامو، زما ځوانانو، زما خویندو میندو، وخت اوس هغه نه دی چې تذکرې وکړو، وخت هغه نه دی چې د حکومت دفترو کې مو درخواستونه جمع کړو، وخت هغه نه دی چې د یو بل پویدنې ته ټیم ورکړو، بلکې وخت هغه راغلی دی چې هر یو سړي ته اندازه شته، هر یو سړي ته بروسه شته، هر یو سړي سره یو فکر شته چې نن ورځې پرې زما کوم حال دی، د هغو ټولو نه زیات ذمهوار زه یم، هغو ټولو نه زیات ذمهوار ما مشر دی، هغو ټولو نه زیات ذمهوار زما هغه طبقه دی چې هغه زما په سر اسلام آباد او پېښور کې ناست دي. دا خبره د سني نه دی، دا خبره د شیعه نه دی، دا خبره د لشیزي او څونکري نه دی، دا خبره د مسوزي او د بنګښ نه دی، دا خبره د موږ ټولو دی. ایمو کوم یو شی دی چې هغه په ترتیب کې روان دی حکومت ته، ایمو کوم یو شی دی چې هغه په لیول کې روان دی عوامه، ایمو کوم شی دی چې په هغه نه زه اطمینان ظاهر کوم، زه نصیحت راواخلو نو په ټول سنټرل کوروم کې واورل شیرزیا یکی وا بیچیده دی په مرغان کې، واوره مسوزیات دکی دوی بیچیانې دي درې، واوره څومکنیت د تا کوم بیچیانې دي تا ته خپله اندازه شته، څه ډاکټرو کې میلاویږي، دواییو کې میلاویږي، نه میلاویږي. سکولونو حالاتو اکثر حکومت ته بېغوره نه یې، خو ما ته داسې ښکاري لکه بېوسه یې، په وجې دې دي چې تا کوم سکول جوړ دی، تا کوم اسپتال جوړ دی، هغه صرف اور صرف تا هغ شومره ور ملک ته جوړ کړی دی
چې کوم د تو په چردیوالي کې حرکت کوي نو دې وجې نه ته هغه ته نشي ویلی د موخه ته د نسل تباهي په وکړه په دغو خلکو د موخه تباهي دغو خلکو وکړه چې کومو ته مو نمایندګي ورکړې دی خو د هغه د نسل تباهي نه دی شوي هغه د قوم تباهي کړې دی هغه د خاندان تباهي نه دی کړي هغه د ځوان تباهي کړې دی خو د خپل د کور ځوان تباهي نه دی کړي دلته که نن عبدالخالق پیلوټ دا ونی چې زه تکړه یم دا ونی چې دلته نن پټول لګیا دی دا به تکړه یم دا ونی چې نن دا لګیا دی او د دې به هم څه مقصد او مطلب وي بلکل ایمو مقصد دی ایمو مطلب دی د هغو علاقې خلکو سره چې دغه زموږ په علاقې کې نن کوم ژوند کوي هغه د 21% ژوند نه دی هغه د اسلام آباد او د پېښور ژوند نه دی زه کور ډنګ لرم سکول ډنګ لرم علاقې کې سهولت نه موندم د کونډې پورې دپاره وخت نه لرم ځوان مو بې تعلیمه راکټه کېږي مشر مشتانه دی کوم خلک چې مو اسلام آباد او پېښور ته استولی دي هغه د روپیو نه مړېږي نه ورور یې ټیکهدار ترزوی ټیکهدار غل ډکو ای مو علاقه نشي وړلی حق لري چمکنیا حق لري مسوزیا حق لري بنګخه حق لري الشیرزیا حق لري شیا حق لري سنی تر څو پورې ته جنګونو ته د تللي ورکړی وي واوره ټوله کورمې والا د جنګونو نه علاوه مو څه شي ته توجه نه دي ورکړي د توربرانۍ نه علاوه مو بل څه شي ته توجه نه دي ورکړي د مینده د توپک او د کلتوس نه علاوه مو بل څه شي ته توجه نه دي ورکړي واوره لوړ کورما پر سنټرل د مرچي جوړول نه علاوه د څه شي ته توجه نه دي ورکړي او نن څه د څېړنګ پروت او بیا هم ته ګیلې کوئ غلې ته سپورټ ورکوئ هغه به غلې راوړي ډکو ته سپورټ ورکوئ هغه به لیارې لوټ کوي هر یو هغه سړی چې د ما علاقې کې نمایندګي دپاره ما ته نه یې هځې د ما د کونډې بورې ته نه یې هځې زه هغه له پوښتنه نه شم کولی هغه ته زه ملاقات نه شم کولی نه د ما به دا حال وي لکه نن کوم حال د ما په کچري کې دی د ما به دا حال وي لکه نن مو حال په د خپل علاقې کې عزت بایلنو کې دی دغه نه خپله سخت ورځې په تو نه رسي څمکنیا دغه نه خپله سخت ورځې په تو نه رسي مسوزیا علي شیرزیا بانګخه دي نه خپله سخت ورځې په ما نه رسي ما څه کوم قیامت غوندې ورځې تېرې کې کور رنګ لرم خپلې خیالې به بېسراته شولې نن زه د خپلو بچیو دپاره تعلیم نه لرم د خپل نسل دپاره ترتیب نه لرم هسپتال سکول نه لرم روډ نه لرم هغه افسر نه لرو چې د ما علاقې ته راشي هغه مشر نه لرو چې د پی ای پي مخ ته خبره وکړي هغه ایمني سینیټر نه لرو چې هغه په سینټ کې یا په اسمبلي کې هغه احتجاج وکړي نو بیا داسې خلکو ته نمایندګي ورکول غافل یې بدبخت یې نه پوهېږو نه پېژندو دغه خلک چې د ما په 2 کالو کې دا د ما پوښتنې ته حاضر نه دی شوی نن به دا ما ته بوري راوړي
هغه بوري به د په خلکو لاس تقسیموي. زه صرف دا خبره کوم هر یو هغه سړي ته چې د اسلام آباد نه دا بوري کې روپۍ راوړي دي که د 2 روپۍ مو دغه بوري کې د 2 روپۍ دولت سره تاسو ته مو دلته شکست در نه کړو پټان عبدالخالق به خپله نامه بدلوي. ځوانانو مشرانو یو سړی هیڅ نشي کولی. پټان عبدالخالق یوه تنخوا لرله ما ته یوه تنخوا ملیدله د یوې ادارې نه د څو ورځو کې هغه نه هم زه روانېږم په واجب دي نه په واجب دي ته زه کومې خبرې کوم ما کوم کارونه راخیستي دي هغه دغې ادارې سره نشي کېدلی خو بیا هم که علاقې دوپاره سړی کوي چوک خو به قرباني ورکوي. یو سړی هیڅ نشي کولی ډېر غریب سړی که چیرې ته غواړې چې علاقې ته خوشحالي راوړو که چیرې غواړو چې د علاقې سکول او هسپتال آباد کړو که چیرې غواړو چې د باکونډې پورې اواز ته اواز میلاو شي که چیرې غواړې عوامه چې تو ته تکات میلاو شي که چیرې غواړې عوامه چې تو افسرې تو پښتنې ته راشي که چیرې غواړې کورمې والا چې تو ایمنې د تو دار کې ناستي که چیرې غواړې مشره چې رشوت او د دروغو نه ځان خلاصول که چیرې غواړې د علاقې تا د دغه افسر ناستی چې دا د ما د زوی موش خو د خیل کې نستی وکړي دا د نو به بیا یوه وعده کول دي که چیرې مو نه ایماندار سړی مو نه یو بل تکړه سړی ښکاره شي ضروري دی چې موږ هغه سپورټ کړو ضروري نه دی چې یو سړی مو ته پی ټي آی راولي هغه به ښه سړی ضروري نه دی چې ما ته به پیپل پلټي نه راشي هغه به ښه سړی پلټي صحیح مو کار نشته هر هغه پلټي چې ډاکونه مخکې کړي